جنرال مبین صاحب جی د افغانستان یو ډیر ښه تجزیه کار دی او ډیر دبنګ شخصیت ډیر زبردست ټیک ټاکر سوشل میډیا پرسنالټي دغه دی ډیر لوی خدمتګار شخصیت دی او یو خدایي خدمتګار دی اگر چې دلته کې مونږ چې څومره ګورو نو د هغه چې کومې تجزیې دي هغه ټولې د پاکستان خلافي د هغه چې کومې تجزیې دي نو هغه د جنگ جګړو په لارو کوڅو کې په کورونو کې او په دفترونو کې هر ځای کې دغه خبرې چې دي نو هغه اثر پرېږدي او دا وجه دا ده چې هغه جرنیله یا لکۍ چې ده هغه ورپسې تړلې شوې ده نو جرنیل خو نه دی دلته کې پاکستان کې ما ډېر ځایونو کې داسې واورېدل د آرمي چیف په طور باندې د هغه د پیژنګلو ورکولو کوشش کیږي ویډیوګان تاسو به هم لیدلي د علماو د ډېرو لویو عالمانو څه تقریرونو کې ذکر دی که نه جي وایي د افغانستان آرمي چیف هلته لاړو آرمي چیف داسې وکړه او نوم یې علي جنرال مبین نو دا افغان حکومت له پکار دي چې د دې سدباب وکړي دا وضاحت وکړي او دا جرنیلی لفظ د افیشل دی پروفیشنل دی هلته یو سیسټم دی هلته یو حکومت دی نظام چلیږي نو د هغې هم د زه خو د هغې د دې نظام او بیا د هغې سیسټم د منیجمنټ د هغې دا توهین ګڼم چې داسې یو سړی به یو عام سړی زه به راپاسم زه په پاکستان کې ځان سره جرنیل لفظ او د میجر او د کپټن لفظ ولګوم نشي لګېدی د هغې یو خپل سیسټم دی او خپل انتظام دی او بل طرف ته دا خبرې چې دي نو دا بیا په دې نوجوانانو کې په معاشره کې په دې ډېر دروند اثر پرېږدي خلق وایي که نه خبره چې ده نو خبره د دې دغه زخمونه چې دي نو دا وایي بیا نه هېرېږي که نه نو که هغه خوږې خبرې وي هم د هغې هغه څوک نشي هېرولی او که هغه ترخې خبرې وي هغه هم بیا څوک نشي هېرولی نو دې دغلته د دانشمندۍ سوچ پکار دی او داسې سیټونو باندې چې کوم خلق ناست دي نو هغوی له پکار دا دی چې د امن محبت او د دانشمندۍ او د عفو درګذر داسې خبرې کوي به هر حال د ما ضروري ګڼله چې زه په دې باندې خبرې وکړم ځکه چې زه معاشره کې ګرځم او دا چې کوم زمونږ کار دی زما د تیرو 25 کالو نه صحافت کوم دې جلوزی کیمپ کې زما افغان مهاجرینو سره سبق مې په پوهنتون کې ویلی دی په معهد کې مې ویلی دی یو ډېر لوی تړون دی او دلته کې د هم تر اوسه پورې چې زما کوم تعلق دی نو هغه افغانان ورونو سره زیات دی نو د هغې اثر چې کوم خراب اثر دی په دې نوجوانانو کې او دا بیا د خپلو کې جنګ جګړو په کورونو کې د جنګ جګړو نو هغه د دې څه شیزونو د وجې نه دی چې د دې پیژنګلو چې کومه ده نو هغه ډیره یو افیشل طریقې سره په سوشل میډیا او په میډیا باندې د هغې افیشل حیثیت دنیا ته د ښولو کوشش کیږي